باب دې په بیان د اخذ د حلالو کې او ترک د شبهات نوایا. حدثنا محمد بن عبد الله بن وائل قال حدثنا قال حدثنا النبي عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمائل بن نعمان ابن بشیر دا دواله کوچې وګونو ته دا تسریع دا پسو سما د نعمان باندې د پیغمبر علیه السلام نه ما سما کړی دا او دا سما دا ثابت ده. یحیی بن معین هغه دا وایي چې اهل مدینه هغه وایي چې سما د نعمان د پیغمبر علیه السلام نه ثابت نه ده، لیکن دا روایت یحیی بن معین کړی دی او جمهور محدثین علما په رد کړی دا باطل دی، دا ضعیف دی، دا باطل دی، ضعیف دی، بلکې د نعمان سما د پیغمبر علیه السلام نه هغه ثابت آیا. دا وایي چې دا حدیث چې دلته ذکر شوی دی نو دا حدیث بعض احادیث داسې دي هغې باندې مدار اسلام چې مدار د اسلام په کوم احادیثو دی نو یو دا حدیث نو یو انما الاعمال بالنیات او بل من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. امام ابو داود رحمه الله څلور احادیث مدار د اسلام ګرځولي، درې دا احادیث یو دار بل انما الاعمال بالنیات او بل من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی او بل دا حدیث لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. او دې حدیث کې پیغمبر اسلام دې اشاره کوي چې لباس دې پاک کا، خوراک دې پاک کا، او همدارنګه مطعم دا پاک کا، د دې نه ما سوا څومره څیزونه دي دا ټول څیزونه به د صفات دا پاک دا به حلال دا به حرام دي. لباس دې حلال کا، خوراک دې حلال کا، کام دې حلال کا، ګټه وټه دا حلال کا. پیغمبر علیہ السلام ہدایت رهنمایي کوي د حلال طرف ته. نبی علیہ السلام چې حرام کو پرېدا خو مشتبهات نه ممزان سات مشتبهات چې مشتبهات نه ځان پوتاتي حلال کدي تا حمایت د دین په دې کې او حمایت د عزت دې هم په دې کې. نو مشتبهات کې ځان واقع نه مشتبهات نو کدي دین او د عزت حفاظت والي نو د دین ځان سات او پیغمبر اسلام مشتبهات نه ځان سات. هغه لپاره یو مثال پیغمبر اسلام ذکر کوي، ضرب المثل هغه ذکر کوي. پیغمبر علیه السلام هغه وایي ګوره د هر چا د لپاره یو چراغاوي دیو بادشاہ چراغاوي هغه تاسو پرې دینه د بادشاہ وفان غیان ګډي ویزي او غواګانی پاغي کې سری کوبر سوګي تفریدي نه دیتا دا نه کوي. بیا پیغمبر علیه السلام هغه وایي چې ګورا اهم د امورات په دې حدیث کې ذکر کړی دي. نبی له سلام دې ټول سوزینو مراعات کاوه او خاص کر د زړه مراعات دا کاوه. ځکه کدا تاسو سره د پیغمبر اسلام چې اصلاح د زړه د ټول بدن اصلاح ده، فساد د زړه دا د ټول بدن فساد. نو پیغمبر اسلام الحلال بین حلال واضح دي، حرام واضح دي. ځکه اشیاء درې قسم یو حلال دي یو حرام دي بل مستبیحات. حلال بین دي واضح دي چا باندې خفي پړلې ځکه ته نه تاسو کوا روپې څنګه لګیدا حلال نیو څنګه د حلال دی وړي غبین و غیره ارسله په دې باندې پی کوچ تاسو څنګه دي وخه څنګه ده ګډه بي زمينه څنګه ده دا ټول روان څومره متهمه دي اچا تخکار واضح او هر سړی دا پوری ار چاته کيو امي ام پر سړی او ته روټي وته پرې حالان ځارم ونه کوم ولګ دا وخت وره پرې دا غنیا وره پرې دا پروګرام خو حالات ته پرمه نو هر چاته دا وایي حرام بین کيو امي ام پر سړی ورته دا اوس کې شربت دي څه شي شراب او شراب ما باندې او دی ورانه شراب حرام هر چاته پته دا وخت اوخره خسر کړي به کړي څه شي وخت د خنزیر او خنزیر مخرمانه دا حرام دغه خنزیر دومره نجس دی چې ټول دنیا په دې باندې خبرې وځي دا کافرانو دا لګا نه دي
دوی د مسلمانانو په ضد باندې خوري. ګوره نجس دوه څیزونه، اول خنزیر دی او بیا پکې دغه سپی. دا کافران د مسلمانانو په ضد کار کوي. خنزیر ټول استعمالي او دا نور دا چین چاینا کې دی کې دلته ټول سپی استعمالي، سپی دلته استعمالي. او دې نه چې سړی ویسي خو تلل د تجارت ناروا دی، جائز نه دی. که یو لس ګاډي ویسي یقین وکړه چې په میلیونو به پکې وګرځي، په کورونو به پکې وګرځي، دومره قیامت یې بیا. او دا دلګانې راونیسي ته دوی غوندې ورته آپادو دا غلاري کې سرمنتي کو سره لګي سره کوي خوري. دا دومره مردان خواري او دا بې غیرته دی وجې نه دي. ځکه ما ته پرونه ویلي چې په څاروو کې 20 څاروي داخل دي. دا ډېر بې غیرته دی او دا کافران ګوره بې غیرته دي او بې خوند دي. طلاق خپل یو طرف رواني، ښځې بل طرف رواني، خپل یو طرف دی لوري بل طرف دی، ښځه د خاوند نه خبر نه، خاوند د ښځې نه خبر نه، لور د پلار نه خبر نه، پلار د لور نه خبر نه. که پلار ورته وي چېرته تللی وي، چېرته تللی وي، د سیال طرف د هغه ورپسې باندې وکړي، درخواست باندې وکړي. پلار راته ویلي چېرته تللی وي، هغه پلار راوغواړي سترګې برګي، د داسې ونه وي سترګې در باندې باسي. د پلار لور ورته ویلې وي دا وجه دلته دلګانې د اوسان. نو دا ځکه دا خنزیر د استدار مسلمانانو په ضد استعمالوي. حرام بیان دی، دا واضح ښکاره دي. که چاته ووایي دا مرداره ده، هله چیلې مې مردار شوي دا وخوره، د ایمان څوک یې خوري، وینه چاته وي ته خوري، دا بیان دي. همدارنګه د دې نه ما سوا که یو سړي ته ویې لکه منډه که دلته ورشه څه شی دي، هلته ښځه ده زنا خو زنا خدا ناروا ده، دروغ ناروا دي، مسلمان باندې ظلم دا حرام ګناه کبیره ده، چغلخوري ګناه کبیره ده، سود خورا ګناه، دا ښکاره واضحه دي. هر څوک په دې باندې دا پوهېږي، دې کې تردد دا نشته. خو منځ یو بل شی دی چې هغې ته مشتبهات دا وي. مشتبهات دا معنه نه واضح حرام وي ښکاره او نه واضح چې دی نو هغه حرام. خو دې باندې څوک پوهېږي، دې باندې هر څوک پوهېږي نه. د دې حکم هر چا ته معلومېږي نه. مشتبهاتو باندې د دې حکم څوک نشي معلوم. دا به څوک معلوموي؟ دا د ملکیابان معلوموي، دا به علما معلوموي. هغې د څه نه معلوموي؟ په قیاس باندې معلوموي، یا به په نص باندې معلوموي، یا به په استصحاب الحال باندې هغه معلوموي. که ستا سره ردود راغی چې دا شی به څنګه دا حلال دی که دا حرام دی، په دې کې نص نه وي او اجماع هم پکې نشته، مجتهد به پکې اجتهاد وکړي. چې اجتهاد یې وکړو نو یو دلیل شرعي به ورته راوباسي، یا به د حلالو پورې پیوسته کړي یا به د حرامو پورې هغه پیوسته کړي. که پیوسته که حلالو پورې حلال دی او که په نص دلیل قطعي باندې حرامو پورې پیوسته کړو نو دا حرام. او کله کله دا دلیل هم داسې وي هغه د احتمال نه خالي کېږي. نه، دلیل کې احتمال دی، دلیل احتمال داخل لري د حرمت لري. نو اوس ګوره که ورع تقوا کې استعمالوي ما ځان چې نه وساتي، فمن اتقى شبهات ځان کې نه دا وساتي، نو بیا په دې کې داخل کا چې فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بیا ورع تقوا دا چې د شبهات نه ځان داخل. او که مشتبه دلیل مجتهد لپاره دلیل معلوم نشو نو معلومیږي دا شی مشتبه دی. اوس به حکم په څه باندې کوي؟ د دې شی په حل باندې کوي که د دې شی په حرمت باندې کوي؟ په دې کې توقف کې دې کې درې قول. یو قولدار مجتهد ضرور هغه په کې لار راونوي سلام نو حکم په حل وکړي. دویم قولدار حکم په حرمت وکړي او دریم قولدار چې دې کې توقف هغه دا. نو څوک حکم په حل کوي، څوک په اباحت باندې کوي او څوک په کې توقف کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم وی لا يعلمهن كثير من الناس، که عوام ته نه پیږي دا علماء پیږي. فمن اتقى شبهات استبرأ لدينه وعرضه. شبهات نه ځان ساتي دې کې براءت د دین نه، دین به محفوظ او براءت د عرض په کې ده. تاسو شان کې بخل غږیږي نه یو ګورم لاله ملان پړې دا څه ملال سود کې ملال دروغ او ملال چې نه دا کار کوي او ملال ځان کوي نو بیا به خلل کې غږی او کچته شبهات او نظام اوساتي بیا خلل کې غږیدل نشي. بیا نبی له سلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. شبهات او نظام څه کاته چې شبهات او واقع شي او حرام کې واقع شي. دې مثال تاسو کراعیه حول الخمار شان کاتیر چراغان غړي دي سره غړي یو شکو قریب نه يرتع فيه چې چراغات وسري لکه کوله د مثال کولی مثال دی یو لخیر هغه باندې تاسو رګړه لیدل هغه سری لګیاوی غیا پوری एकदम چیزونه ته غنمو ته خلواتي فرق دي نه تیرې کنه تیرې خلاصي هغه پوری کړ
نو معنا دا را چې په شبهات کې ځان واقع کې ګورا دا کل دی به حرامو کې دا واقع کې حرامو کې دا واقع کې وان لكل ملك حما الا وان حما الله محارم دا الله حما څه ده د هر بادشاہ د پر حماوي عرب د دینه ما سوا ټول بادشاہ نه یو چراغاوي یو دیوی هغه د دې خلکو نه منکې حمایت او کوم سره را د بادشاہ په سراغات کې ساوي وسره ګډي بيدي داخله شي ګجر راغې مې په داخله شي نو دا ګجر ته ورته عذاب ورکې بو څه څه نه د بادشاہ په چراغات کې څنګه راوځي ګډي بيدي وسره نو د بادشاہ چراغات څنګه نږدې پریدي ني پریدي عذاب ورته ورکې حم الله محارمه د الله حمات څه د معاصي دي د الله تبارک وتعالى حرام کړی دي الله وی قتل مکوا زنا مکوا فلا مکوا کنزل مکوا دروغ مویا دا چې مکو دا معصیت نو دا مکوا ظلم زیاته دا مکوا او کسو دې مرتکب شو د دې معاصي استحق العقوبه الله تعالی دا الله حما معاصي دي معاصی ته باندې کېږي نه کله دې خنو الله بتا ته عذاب درکې نو دې ته دې کېږي ما ولې ذکر دې نبی رسول الله وي چې مشتبهات دې شو حرام او مواقع شي نه خو شدید دا شکمن دي حل انسان درول چې درول شو د مشتبهات نه حرام کې نبی واقع دي به نبی رسول الله وي الا وان في الجسد مضعه اذا صلح صلح الجسد وذا صالح ټول بدن مخالي واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب خبردار شي نه اثر مبعده قطعه من اللحم نو دلته دا قلب په نسبت سره ټول جسد ته دا ټول جسد د قلب دا تابع دي دا د اصلاح د ټول بدن اصلاح او د عدم اصلاح د ټول فساد د ټول بدن فساد دی حدیث کې نبی رسول الله تاکید ذکر کړي چې ګورا د زړه اصلاح کوا دا زړه د فساد نه دا کار هم دی وجه نه چې دلته د زړه ذکر راغلي په دې کې اختلاف چې عقل په زړه کې دی په فساد کې متکلمین علماوی چې دا په زړه کې دی امام ابو حنیفه مولوی نه عقل دا په سر کې او چې کوم وایي چې په زړه کې فلسفه دا وایي او اتباع وایي چې دا په سر کې نو او څوک چې په زړه کې دی یو ور افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قرآن کریم کې الله وایي معلومي عقل په زړه کې ذالک لمن كان له قلب دا آیات راځي ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب یو ور عقل په زړه کې لیکن منګه همدا دې حدیث نمبر راځي ور اصلاح د جسد دا د زړه تعالی چې زړه صالح وي ټول بدن به صالح وي زړه صالح نه وي ټول بدن به هغه صالح نه وي او سو احناف وینا دې چې نه هغه دماغ نه چې سر په لګې ده اړې په ځان نه پیګا دماغ چې نه ګډوډ شي دماغ ته وینه تللی ده سر باندې وه نو دماغ چې نه حالات او بل دلته دا احناف دا وایي نو دیم هغه چې کوم دی عقل دا په سر کې دی په دماغ کې دی دغه فساد د عقل دا په فساد د چا د دماغ ورشي د سر رشي دې تر فساد د عقل هغه درازي او امدارنګا الله پاک عادت په دې جاری دی چې دماغ فاسد شي نو دې سره عقل هم کېږي نه فاسد شي او دماغ صحیح نو عقل هم کېږي نه ورته دا صحیح نو پیغمبر علیه السلام دې اصلاح وکړه نو دې کې اشاره دی ته نبی صلی الله علیه وسلم قریب دی چې تب ګورا دې هغه کې واقع شي قریب دی نږدې دې کې واقع شي ولی دا د ګناهونو د پاره یو پل د مشتبهات چې مشتبهات نه ځان ساتي ګناهونو نه وړي لري ان مشتبه او بیا مکروهات کې هغه نه راوړ شي دا ته جرأت پیدا کیږي اخر په حرام وایي قال حدثنا مسلم بن شهاب قال حدثنا جوحة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني سمي وقال أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جابر بن مطلق قال عن جابر قال حدثنا مسلم قال حدثنا يعقوب بن أبي إسحاق قال عن عجان بن عبد بن القرآن أبي النبي صلى الله عليه وسلم
ويرى حديث الذي أمر من الاستماع ومن قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم قال حدثني الذي قال حدثني قال الذي قال حدثني سعيد بن هلال بن عمرو بن عبد الله عن مالك الشافعي أنه سجى أنه كان في مسير الإسلام رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما صحيح وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسمع له وأعلم وذكر في حديث الذي عن الشافعي قول يوسف ويقظه أو غيبان والاستثناء يقول باب دې په بیان د بیع د بعیر کې حقوق خرڅ کې استثناء د حقوق ایا دا جایز ده چې نوایا وذو بعد حدثنا محمد بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا قال حدثنا زكريا قال حدثني ابن عبد الله رضي الله عنه انه كان يصير ولا جمع وقال يا قال يصيب ان يصيب اراد ان يصيبه اراده وکړه چې ان يصيبه چې دینه مصیبه دا جوړه اصل کې تصیب د دوا هغه ارسال پرې بدل چې دا به د پریدي زیره دې چې څنګه پخاو چې ته دیو چې ته دې د صاحب وي چا به څه نه دي چې پټي ته بنا چې غیا ته باندې سوالونه به باندې داسې پرې نا کتی صاحبتون معنا دا باندې وګونه ما کولې شي نه د مرعانه مکمنه کولې شي نا کتی صاحبتون نه بدا لشلې شي او نه په سورې یو کار په باندې کې بس پوښتنه نو خلوی یو سړی چې د نامدار دی چې ایسو ورته سنو ایمان نه وي نو خلوی دا د بدر بابا څخه دا کینه به صاحب جوړوله دا د پاډا چې بدر بابا څخه هغه به نه جوړ چام نه منې کوله نه بدشله نه بچراغات نه منې کوله نه د لټول نه دوبونه چې ته فخو چې ته ګرځیدله چې څه به کوله هغه به کوله دا ماده شیوا اراده دا و چې مستجبت نه جوړه صاحبت نه جوړه وهي قالت صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن تعالى خير من پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله ذات مزه نبی صلی الله علیه وسلم ټوکړه وه ذات مزه دی او ذات مزه چې تا کړی ذات تیر راځه دي چې دا وکړ نو قال بيني يوقيته قلت لا نخس ثم قال بيني فبيت بيوقيته واستثنيت عليهم لا اله وذو کې یو کې باندې خاصه او موته د اوخ استثناء نه کوي چې د خپل اهل پوری په باندې ځم فلما بلغت بالجمل فنقد لي ثمن نو پیسې را کراته ثم رجعت فارسل في اثر سوغرا ولګل فقال اتراني ما كسبك لاخذ جملك خذ جملك ودراهم وقولك دیوینی مالا را چماتا تا کموانے کولو چه درود شمامانی پدیبانی خاصتا وخم والا امدانه دراهم وقت دا گوارستان امام احمد رحمه الله دا حدیث دلیل نیولل چې بیع د دابی دا جائز دی چې سړی ځان د پاره شک کیدی د رکوع کې د بدی باندې مرسکل فرصو جب به باندې پورته دمه دا جائز امام مالک رحمه الله دا جائز دی خو کما سابق قریب وي کما سابق بعید وي جائز نه کله کما سابق جائز او یا د سړی په امدا غلار باندې دی ولکه مستقل نه خاصه خو اتم روانه چاته ده مامدان سره صحیح امام شافعی رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله جمهور علماوی دا جائز نه دی مسافه لګوي کډیروي او کسړی دغه څه خرڅي دا بیع د سره منعقد نه ده هغه د پر دلیل هغه حدیث دی مخکې پیښو چې نبی رسول الله د استثناء دا منع کړو او بل حدیث کې راځي نه ان بيع وشرط نبی صلی الله علیه وسلم منع کړ د بيعنا او د شرط او د حدیث جابر رضی الله عنه په راځي کې استثناء نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم استثناء ومنل منغ وایو دلته استثناء ذکر ومنلا دا یو معینه واقعه په خشد پیغمبر اسلام د جابر رضی الله عنه د دین عموم معلومی دي یا پیغمبر علیہ السلام اراده داوا چې دا پیسې زو ورته ورکوما دې ته واپس کوما د نبی علیہ السلام مقصود حقیقتا بیعه دا نه و ځکه او کې ورته واپس کړو پیسې دې ته او یا احتمال لري چې دلته دا شک په نفس عقل کې نو شک په نفس عقل کې دا جایز نه ګوره د تابانه دا موټرسایکل خرڅو د تابانه د کتاب خرڅوما او په دې شک د باندې کتاب خرڅو چې زه به د کتاب کې ګورم بیا مطالعه کوم په دې کې به سبق وایم کچې ته مطالعه سبق پکې نه یم د باندې کتاب نه خرڅم دا شک په نفس عقل او کچې ته دا سی وی شرط احتمال لري چې دا په نفس عقل کې نو که شرط په نفس عقل کې ویني به جائز نه دی
او کچې ته شرط داسې وي نو شرط هغه سابق وي نو دا مؤثر نه دی په دې او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې رکوع باندې تبرع وکړه. د دې داسې مثال دی چې تا کتاب چا باندې خرڅ کړ چې کتاب دې خرڅ کړ نو هغې نه بعد یا همدا کتاب اصړیان د کتاب پکې ګوري درس پکې وایي هر څه پکې کوي کې منې کې نه وي دا موټرسایکل در باندې خرڅ کړ سبا دا دوی دا موټرسایکل لکه چې اصل کې مکار دی وخت اوس ماندو ته د مکار مې دی وخت دا کار مې دی وخت منې کوي نه کې نه دا تبرع ده د عقد نه وروسته تبرع ده او دا پیغمبر اسلام کړو دا تبرع چې نه هغه دا جاهل دی پیغمبر اسلام ته یو او کې باندې ما باندې دا خرڅ دینه دا مسله معلومه شو که یو سړی یو شی خرڅوي نه نو څه مطالبه کوي ما باندې خرڅ کړه نو دا جاهل هغې میلې ته شی نه دی راوستی لاس کې طالب کتاب ته خرڅ کې نیولې و دا کلیر څه کتاب دی نو دا کتاب ما باندې نه خرڅ خرڅ ته هغه بیري پیش کړی دی نو بیا هم هغې خرڅ دا جاهل دا جاهل مماکست نبی صلی الله علیه وسلم ته ویني ما چې ما کمواله مماکست ویل کېږي خبره کول په نقصان کې د سامانونه چې د پیسو کې کیننو کمواله وکړه اصل کې مقصد دا ظالم ته ویل کېږي نو معنا در خلکو نه مالونه اخلي او زیاتې کې او ظلم کوي اصل کې دې ته دا ویل کېږي دې دا روایت چې راځي دا ګورو ورته مختلف روایت راځي خبر هم د اخلاق روایت مختلف راځي دل راځي دی وقیه دل ورسته راځي دی وقیتين و درهمين او یو درهمين بل روایت کې راځي دی وقیه ذهبين بل روایت کې راځي چې دا اوخه خط په سرور دنان 4 دنانیر بل روایت کې راځي چې 800 درهمين 300 روپۍ باندې بل روایت کې راځي چې ب 20 دینارا بل روایت کې راځي احسب ب4 عواقن د ګمان ټول په سلوک او باندې خرڅ کوم او یو قول د شاعر راغلی ب اوقیتين اکثر مختلف روایت دار راغلي لیکن دا روایت چې مختلف راغلي دي نو دوی ټول دا روایت بالمعنا او روایت بالمعنا چې دینو دا چاهي دلته مراد د اوقیت ذکر شوی د اوقیت ذهب دا څه مراد لکه دلته روایت کې بي اوقیتين یعنی اوقیت ذهب څه مراد د فیضو څه مراد دا نه چې کوم روایت کې راځي 5 عواقن هغه 5 اوقیت فیضو دي دا یو اوقیت ذهب دا 5 اوقیت فیضو دي دا 5 اوقیت فیضو د دې قیامت یو اوقیت ذهب ده دې مګه یو اوقیت هغه ذهب او کوم روایت کې چې سرور د نانی راځي دا اختلاف دې سره نشته چې دلته خو یو دینار واده کړی دی او دې کې سرور دینار راځي موږ وایو دا یو اوقیات ذهب په دغه وخت کې دینه سرور دینار جوړېږي کوم روایت کې سرور دینار دي دا بیا موږ یو اوقیات چا د ذهب او کوم روایت کې راځي چې 20 دینارن په 20 دینارو خرڅ کړه دا واړه دینارو دا صغیر واړه دینارو نو دینه بیا سلوک کې چې دنو امدا جوړېږي یعنی دې بیا سلوک یو کې چې دا واړه دینارو 20 دینار چې دنو دا واړه نو دا 4 دنانیر نو دا احتمال لري چې دا سلوک دنانیر دي نو صد یو کې ذهب دا سلوک دینار ته جوړېږي او دا 20 دینار چې وي دا واړه دینارونه دي دینه بیا یو کې ذهب نو هغه څه ذکر روایات دا مختلف راغلي دي دې په مابین کې اختلاف نشته دی بلکې دا روایت بالمعنا دی او دا جایز دی او ويجعل في مقام القرآن فقال الرحمن لا يتقرب عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما زال بين يديه الغلام يسير فقال لكي نرى ذلك تقارب بخير قال بابا تقول فلا قال فنبي عليه فصحيح ولن يكن لنا نعلم غير قال رسولا فبيده اياه على ان الصحابه والصحابه عليه حتى لو كان النبي قال رسول الله اني اريدكم فسالوا وقال لي فلا قدرت ما شيء الذي حقا لله ونبي قال
فلقي الإمام فسألنا بالله إذا أخرج بما صنعت في فلا أبي قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ما تزوجت أبي فمن كلمة فقلت له تزوجت كلمة قال فلا تزوجت قال تزوجت كلمة فلان وقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي والدي وأوستشهد ويا والد جهاد فكرت أن أتزوج إليه من الأمر لا تأتي ولا تقوم علينا فتزوجت كلمة تقوم علينا ولا تلونا وقال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض إليه بالمعنى وقال سمعت ولا ومما حدثنا عثمان بن بشير قال حدثنا جرير عن شوكان بن الجامع عن ذلك الذي قال قال مما تدعي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يصدق المحيط للتسليم فيه المعالى ثم قال لجميع الاسلام كما تعالى قال قلت لا قلم قال لا تجعني قال قلت لا قلم يا رسول الله قال لا تجعني قال قلت الذي عليه وكيلنا بالكوفية الفوائد قال فتفكر وتصبر عليه من الذين قال كنا حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال عظيم وأوتي كل الناس وفية من ذلك وسيدنا قال فأعطاني وفية من ذلك وزاد الكتاب قال فقلت لا تفرقوا دين معلومين وكالت قرض ادا کولو کې دا جایز وکالت د حقوقو کې دا جایز دی شریف په باندې حق بل سره وکیل کی دعوت یا یو شریف په باندې قرض یو بل سره وکیل کی نو دعوت او دین معلومیږي چې زیادت په ادا د دین ته مستحب دی ذکر نبی رسول الله ته وضل په روحان داو یو داري چې زیادت دا د سود کې نه راځي یو دار یو سړی کې چې تاسو 100 روپۍ درکوم او کال 2 کال بعد ماته 2000 راکې تاسو یو دار یو سړی تاسو چې 2 روپۍ قرض کا وخت لته نیو ما باغې نه بعد 2 کال بعد درتي چې را کړې دومره غریب میستان را کړو او به ماته आवाज مونږ کو دا پیسې را کړه راځه 100 روپۍ باندې ونی ضرورت نو دا ځای چې دا روان 100 روپۍ 2000 ورته دا جایز دي او په اصل عقد کې دا ورته ویل نه یا مو تاسو تبرع احسان کې نو دا خصوص کې نه راځي قال فكان في ذلك كثير قال له ابو شان وحرته قال حدثنا ابو شان بن زهري قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا جرير عن ابي بكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال قال ان قال وقال فنقصه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څوک له ټوکل لګیبان نقص دې ته ورسره ترونه له کوخه څوک ته نور دور پیغمبر اسلام دا وقال لي كبير من قال ولا داعي بدوني ويقول والله يغفر لك قال حدثني ابو ربيعه قال حدثنا عمرو قال حدثنا ايوب بن جابر قال ما قال يا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابي قال بعد ذلك اقمت قالوا لأسماء علي وما أخبرني فلن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيدي فبيده من بخمس واقع قال قلت على الذي قال من المدينة قال ولد بابوت المدينة قال فلما قدمت المدينة أتيت به فذلك يوم أوتي ثم وابني بأحسن صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قطب مختلفا عن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا مسجد وقتا عن ابي متوكل ان الذين في ذلك قال بن عبد الله رضي الله عنه قال لقد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال يقول قال قد جاء من وذلك قال يا جابر وقيت سمعت ابونا قال كان كما ولكن قال حدثنا عبد الله بن وائل قال حدثنا ابي قال حدثنا الله عليه وسلم يا جابر عبد الله رضي الله عنه قال يقول اسرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل اليوم يديه قال فلما قدم سيران دا یو ځای قریب مدینه منوره دې تر اورتلو دا د مدینه منوره نه 3 میلا چهرا د سړی مدینه منوره تر دې دلاره کې د سیران دا واقع أما في مكة فقد وقفت له من أمرنا عليه والمدينة عليه ناديا نبيا وصبيا عليه ووجه ليس من الشمال عندي وارجح حديث دې معلومه شو حدیث جابر رضی الله عنه یو دا چې پیغمبر علیه السلام دا معجزه دا اوخه نو دا نشو تللی د سفر نه مانده نو پیغمبر علیه السلام چې دا څه ورته ورکو نو دومره چابک او چالاک چې ټول په مخکې راغلی دا څه مزلو کې جابر رضی الله عنه وایي چې دا څه مسله چې څه نه دیم دا مسله معلومه شو یو سړی مطالبه د بیع چانه کول چې شی د خوف چا سره په تاسو نه خرڅې نه نو دا ویل شي او تاسو سره جنگ نه کوي
تذل بدر سره کې وته نه خاصو یا یې خرصومه خبره کولې او بل دا معلومه شو دا سره بیع شراکه نو ما کسب بکې او سامان کې کمواله کړه په سود کمی کا خبره بکې دا زنا دې په سود په دومره وخت دا په سود دومره وخت دې له ټولسته پښیمانه ته شریعت حکم دار چې ته بیع شراکه نو بیع یو دې کې دوه دې کې بیع کله کله سره دوسری تا رښتینی دوسری هغه دوه قسم یو مخلصي تا سره اخلاص دی یو داسې چې هغه تقدیر کړی تا دوست آشنا لري هغه ته څه نشي دا شی کم کا یو په دوه در باندې خرڅ دي کې تل بیع عمل کې کوا یو ځری کې اعتماد راول چې دا سره ما سره بل حدیث نه معلومه شو چې مشر سره د کشرانو دغه احوال تاسو بکې چې را څنګه حال دې د برابر دې تخید هغه مصالح پلټي دغه مصلحت بلټي یو سره نه وي تاسو بکې چې دا شته نشته ولې نشته چې ته له بیمار دې نیامه ده خپل مړ تر مړ مثال خبره یو شیخ ولته وي پیغمبر اسلام دې تاسو بل دې حدیث نه معلومه شو نکاح چې کینو دا به د باکری سره نکاح دا معلومه نو ځکه پیغمبر علی السلام ورته وي داغي وجه دادا چې دلته چې مخکې د دې ممارست نشوي نو د دې خاون سره د دې مینه محبت تعلق ابتداء چې دینه دا پیدا شي چې یو ځلی هغه ستا کمپیوټر کې هغه نقشه او فتلا هغه تعلق مینه پیدا شو هغه په کمپیوټر کې پرته ایمان هغه دې کېږي نه دا دماغ ته دا لاړ همدا وجه ده چې دلته وسه په دې واده پوزن کې شرعي حکم دار دا خزول خیاسته کولې شي دا خزول جوړولې شي ځکه چې دا ابتداء اولا وویني همدا نقشه تازین کی هغه بډې شي ته مکنه وکړي دا ځکه دې حکمت ده او بیا بل دا مسله معلومه شو د ملاعبت زوجین دغه پیغمبر اسلام جابر رضی الله عنه ته وایي چې باکره باندې کړي و ذکر نو یلاعب نو ځکه دینه معلومیږي چې دا ګوره دا جائز نو دا روا دي او چې شرعي مراد دایرینه دالنه او بل د جابر رضی الله عنه فضیلت معلوم نبی رسول الله ته باکره سره نکاح کړو یا رسول الله نو دلته چې جنو والده مې مړ شو هغه نه بعد ټول دلته چې جنو هغه وی لورګانې وی خېل دي هغه ټول کشرانې وی قبلای مو سره کشر کړي نو یو لوی غوبل بجو کور غوبل بو اوس می داسې مشر خزه وکړه چې د دې تربيت کی د دې اسلام کی د دې ادب کی نو د دې باندې پوښ ابل نام السلام علیکم شوا چې سفر نه تړي راځي مستحب دار امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين دوه رکعات مونږ ان د جمعه کې او بل دا مسله معلومه شو چې یو چاته د خیر لار اوخي په ثواب کې کم شامل دي چاته نیک هدایت لار اوخي په ثواب کې کم په دې کې شامل دي یو کس ته ویل کا زه تخته نن فرصت دې کې دې چې نه نظری وانه کړی تم ګناګار دا یو سړی ته دی ویلي ولکه زمان ته نورا نفس الفاظ په بووري دا چې جنو حدیث کو بووري نو نور مسله کو به شي نو ګور دم په ثواب کې داخل تا تم ثواب ملويږي هغه تم معلومي او بل دا معلومه شو چې چاته تشه ورکه نو رجحان کوا چانه د غنم اغستی زیات ورته ورته ګوره دی اغستی زیات ورته تله اگر زیات بل دا معلومه شو ته اجرت کې مثال وزن کې د سمانو بای باندې غنم تلی او چې ماته پیسې راځي دا څه نه تل نو دا پیسې هغه څنګه دا په معنی جائز او داروال او بل تبرک به اثار صالحین دا معلومي لکه مستر روایت کې راځي ولا تفارقني زیادت رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل دینه معلومه شو چې بعض لخر هغه ولګي او هغه راځي کوته د امیر نمخ کې مخ کې راځي ورسته روایت کې راځي نو دام جائز وکالت په حقوقو کې دام جائز دی د دې نه ماشو زکات کوم وکالت جائز دی فقط کوم وکالت دا جائز دي دار النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلاه الملائكه يا رب بالسلام ولك الرب الى المدينه اللهم صل على
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الله رحمه الله تفسيرات المعاص خاتمة إيمان كامل الإسلام والدين الله کامیاب الله تبارک وتعالى سمرا نظر ضروريات مشکلات حل کی دون مزور الله حفاظت کی بنا ولا مزور الله حفاظت کی الله سمرا سیران مسلمانانو جاوید استاسو اسباب برابر الله تبارک وتعالى سمرا مسلمانان پریشانو تکلیفونو کې ټول مسلمانان ته نجات نصیب کړي کافرانو د منګولو د باندې ټول مسلمانان خلاص کړي اسلامي ملکونه سمرا دی الله ټول آزاد کړي کافرانو سمرا آزاد دي کافرانو په سره نو ساتي په ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راوړي ټول اسلامي ملکونو کې د قران او سنت نظام راوړي الله دې نظام لپاره کوشش کوي الله دې ځای کوشش قبول کړي الله تبارک وتعالى طالبان فاضلان عالمان دې خدمتګاران دا کوم مقصد لپاره غوړي الله دې کې کامیاب دې حدیث مبارک او علم دې ټول سينو ته کوس الله مقبول ته مسیر ذکی او بیا مقبول ته عمل کو توفیق دې نصیب کړي وصلی الله تبارک Thank you.